د انډیا آرمي یو بل ډیره غټه داوا کړې ده. د انډیا آرمي ویلي دي چې موږ پاکستان ته شپږ جهازونه راغورځولي دي د خپل عوام خوشحالولو لپاره. یو بیان جاری کړی، تاسو چې په سکرین باندې دا کم سړی ښکاري جی، دا د انډیا د ایر فورس چیف ته جی، د انډیا د مکمل آرمي نه د ایر فورس چیف ته، او دا دعوت د کړی ده. دی وایي چې موږ د پاکستان 15 F-16 راغورځولي دي او یو مو ول JF-17 راغورځولي دي. خو د کمال خبره پکې دار د ما خیال دا پته نه و، او یا د خپل عوام بے وقوف ښکاری، یا د انډین چې کوم عوام دي، هندوان چې کوم دي، دا د بے وقوف کمکل خره والله ښکاری. ځکه دی وایي چې موږ پاکستان سره کله جنگ نو موږ 15 F-16 راغورځولي دي او یو مو JF-17 راغورځولي دي. خو د کمال خبره پکې دار چې پاکستان دا جهازونه د انډیا خلاف او استعمال کړي دي نه. پاکستان ایر فورس دا جهازونه F-16 او JF-17 دا جهازونه غي اړو د انډیا خلاف او د انډیا حدود ته اړو دا جهازونه غي بوتلی نه دي، او د لګیاره په میډیا باندې دا داوی کړي. بل یو دمکی هم پاکستان ته ورکړي ده. دمکی پاکستان ته دا ورکړي چې موږ سره پنګ ماخله یو کشر دا ځل مو بیا پنګ واغښتا نو د تاسو نوم موږ د دنیا د نقشې نه ختم کو، د پاکستان نوم به موږ د دنیا د نقشې نه ختم کو. اکثر همیشه په حملو کې پهل دای کړي دي، چې کله هم دای پهل کړي دي حملو کې شروعات دای کړي دي نو کې دای همیشه شکست خوړلې دي. 2019 کو خو تاسو لري چې د عمران خان په دور حکومت کې چې کله موتی ابینندن گیر کو آی که هم دای پهل کولو شروعات دای کولو چې ابینندن موتی گیر کو، خو بیا چونکه زموږ چې کم خارجه پالیسی ده نو دغه مطابق بیا هغه پاکستان حکومت انډیا ته واپس ورکو. هغه باندې هم په عمران خان ډیر خلکو تنقیدونه کول چې دا نو ورکول په کار خدا باقاعده یو معاهده کیږي په انټرنیشنل سطح چې دا هغه معاهده مطابق د پاکستان ځان سره نشي سارولې. هدینه علاوه اوس د انډیا آرمي دا کومه داوا کړې ده نو د پاکستان د آرمي د طرفه د پاکستان د آرمي چیف د طرفه صداسه قسم سره ریاکشن سره جوابي کاروایی نه ده شوی. خو انډیا په دې خبره ورښته دي. تاسو له یار شي چې دا کم ایشیا کپ شنو په دې کې دا اشاره چې کومه دا چې زیرو والا اشاره چې کومه ده په دې باندې انډیا ډېر غټ ورښته دي. یو حارث رؤف په کراوډ کې وکا چې ټول دنیا وکا ته جی بیا د پاکستان د وومن ټیم یو جنۍ د اشاره کړې و چې 50 واخلې و نو هغه داسې اشاره کړې و نو لکه انټرنیشنلی دا خبره دوباره هایلایټ شو. په انټرنیشنل سطح دا خبره یو ځل بیا د خلکو ذهنونو ته دماغ ته یو ځل بیا ورغه، چونکه پاکستان چې کم نقصان انډیا ته ورکړي کم رافیل چې ولر غورځولې دي نو دا غي داوا صرف د پاکستان میډیا نه کوي، دا غي داوا په د دنیا څومره هم غټ غټ میډیا دي، دا یو اس ای کړي دا غي داوا د لندن اخباراتو کې باقاعده پاغه باندې ارټیکل لیکل شوی دي. ایون د رافیل چې کومه کمپنی ده هغه هم دا اډمیټ کړی دا چې بالکل پاکستان زموږ د رافیل راغورځولې ده. هغه نه پس د رافیل په شیر کې د ځمکې مطلب ډیر غټ فرق پکې راغلی، رافیل را ارزان شو دا هغه نه پس لکه په آسان الفاظو کې بدلوي ما چې د رافیل قیمت راغورځولو. د رافیل چې کم قیمت او هغه دغه د پاکستان د راغورځولو نه پس هغه بيخي ځمکې سره دغه قیمت برابر شو. او بل طرف ته چاینا هغه ټایم کې یو جهاز چې کم پاکستان استعمال کړي وو په دغه انډیا خلاف سټرایکینګ کې نو هغه کې هغه د چاینا دغه جهاز قیمت سیوا شو. ځکه دنیا خو ګوره ډیر ملکونه دي چې سره جنگي اوزار پروت دي خو چا خو ټرای کړي نه دی کنه، چا خو مطلب یو وای چې ما سره دومره میزایل چې دومره رینج کې مزل کوي، بل وای ما سره دومره میزایل، بل وای ما سره داسې بمونه دي، بل وای ما سره داسې مطلب راکټ ته خو چا ټرای کړي نه دي. نغه خو چاله پته نه لګي. خو اوس د انډیا جهاز چې کوم هغه د انډیا رافیل هغه هم ټرای کړل شو، رافیل هم ډېر غټه داوی کولې خو چې را پرې وته نو رافیل ویش نه دا زموږ د جهاز مسله نه ده، دا د انډین د آرمی په مسله ده، دا د انډین دغه رافیل چلولو والا مسله ده، یې اپریټ کول نه شي. بل طرف له چاینا چې کم جهاز او کم چې پاکستان استعمالولو کم راکټ چې استعمال شوی د پاکستان د چاینا دغه قیمت کې اضافه شو. ځکه خلکو له پته ولګی چې داوی خو خلک کوي خو استعمال چې شیو رزلټ راشي نو غینه پس بیا خلک پاغه باندې یقین کوي. نو دغه د چاینا جهاز او راکټ استعمال شو دا غیر رزلټ راغو نو دا غي او ورسره رافیل هم استعمال شو دا غیر رزلټ هم راغو نو د رافیل قیمت راو ورزیدو او دغه قیمت اوچت شو. دا کم پاغه باندې ما کمپلیټ ویلاګ لډی تاسو سره ما شریک کړو. نو اوس انډیا یو ځل بیا را کریزي دا وکړي د عوامو په یقین هم کوي، عوام هم وایي چې بالکل زمونږ خو مړه د انډیا عوام چې کوم دی په پته نه پوهیږو چې دا کم قسم خلک دي. کومه خبره چې ولا میډیا فیډ کوي کنه، کومه خبره چې ولا میډیا دی غوګونو ته راوړي دی په یقین کوي، دی نه وایي چې راشه لگا کله سوچ مونږ او جنګو چې آیا دې کې حقیقت شته کنه، خو بس نه ای په یقین کوي.
خیر دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو د دې حواله سره د تاسو سب پوینټ اف ویو دی. تاسو خپل رائے مو سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.